خضاب کوم صحیح خضاب ویلکیږي تغییر شیب الرأس واللحیه تغییر د سپینوالی د سر او د ګیری اختانو ته تغییر ورکول دې ته خضاب ویل کیږي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود سپینوالی لا تغییر ورکی ولا تشبهوا باليهود او مشابهت د يهودو سره مکوي په عدم د تغییر د ویختانو کې يهود اختانو له تغییر نه ور کوي په بل روایت کې و سره ذکر د نسوارام راغلي دي چې لا تشبهوا باليهود والنصارى په روایت د بخاری کې هم دا چې راغلي دي بلکې مسلم هم دی بخاری دواړو متفقون علی روایت کې ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم يهود او نصارا تغییر نور کوي خپل سپینو ختانو ته نو تاسو د دوی مخالفت وکړي د دې روایتو نه دا چې معلومیږي چې تغییر د شیب د سپینو ختو تغییر دا مسنونه طریقه ده او د دې استحباب د دې نه معلومیږي چې مخالفت دې پکې د يهودو سره او د يهودو مخالفت به رسول الله صلی الله علیه وسلم یستحب خوخو به مخالفت د يهودو سره نو په دې سپینو اختانو له تغییر ورکولو کې مخالفت د يهودو سره دی د بخاری د روایت نه معلوم شي يهود او نصارا لا يسبغون بعض علماء د دې روایتو نه چې په دې باب کې راغلي دي مطلق د دین استدلال کړي دي چې مغایرت راغلي دي هغه مغایرت هر یو تور ته ویل کیږي او سور ته ویل کیږي نو مغایرت په تور سره هم راځي چې غیرو شیبا تاسو شیب تا غیرو شیبا سپینو اختانو له تغییر ورکي نو دالته معلومیږي مطلق ویلي دي هغه تور باندې تغییري که په سور باندې تغییري که تور او سور دواړه خلط کې داسې تغییري خو تغییر مطلقاً راغلی دی نو بعض علما او رائے دادا چې تغییر کولای شي تور ته د سپینو اختانو او په دې باب کې بعضی روایتونه شته دي چې د حسن حسین رضی الله عنه هغه یو تغییر د شیب کړو توروالی ته او دا هغه یو ګیرا او اختان تور کړو نو بعضی علما په توروالی باندې قائل دي په دې باب کې مسلم کې ډېر روایتونه دي چې الشی الحنا والکتم باندې کله په نکریزه حنا نکریزو ته ویل کېږي کتم دا یو بوټی دی چې تور رنگ یې لره نو معلومیږي دا چې تغییر ک نکریزه رنگ ته کې سور رنگ ته او ک تغییر تور رنگ ته کې دا دواړه جایز دي خو صحیح خبره په دې باب کې دا ده چې د توروالی د من راغلی ده د مسلم په روایت کې عمر راغلی دي چې وجتنب السوادا د توروالی نزان او ساتي د غرنګا ابو داود او نسائی روایت نقل کړي دي مرفوعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یکون قوم یخذبون فی آخر الزمان بالسواد لا یجدون ريح الجنه یو قوم په آخر زمانہ کې راځي چې اختانو ته تغییر ور کوي توروالی ته مونږ باندې کې ریح الجنه بوی د جنت نو دا روایتونه صریح دي په منع د سواد کې اگر چې بعض علماء دا ویلي دي چې دغه روایت د ابو داود چې لا یجدون ریح الجنه د دې دغه مقصد نه دی چې د توروالی اگر دومره غټ
یعنی اخر زمانه کې یو قومي خودلې د علامه ولدا خودلې د چګیره به توري علامه خو کله جایز او کله صحیح ناجایز نو دین خو عدم جواز نه معلومیږي او خدا د اولاد د چې د توروالي نه من راغلی دا تور جایز نه دی حدثنا په دې باب کې ډېر ګڼ روایتونه امام مسلم راخستي دي قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح البته د خذو تغییر د اختانو توروالی تویدا جایز دی فقها وای دا اتفاقا جایز دی چې خزا توروالی ته سر توري خیر دی او د سړو د پاره تور رنگ وای جایز نه دی عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غير به الشيب الحناء والكتم نو الحناء والكتم بعض علما وای جمع بعض وای نه په ترتیب دی دا واو د پاره د جمع دی کله په حنا سره او کله په چا سره کتم سره هر یو سره چې تکي که په حنا سره تغییر ورکې هم خدا او که په کتم سره ورکې نو هم خدا کتم تور بوټي لري تور رنگ کوي هو چې اولاد دا چې تغییر ورکې غیر الشیبه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې مخالفت دی د يهودو او نصارا سره هر څنګه چینو شیب خو دې دا ځواني کې در باندې لګي د کبو بوډا وایي کې در باندې لګي د شیب دی تور رنگ جایز او نه جایز کې د فقها او خبرې دي په دې کې د عمر رضی الله عنه روایت شته چې تورواله جایز دي خو ماته سي تویله د اقوال د فقها او د علماو نه دا معلومیږي چې اولا لکه احادیث سره او فقره دا چې تور رنگ جایز نه لري هغه ځوان په ګیره کې لګيږي کله زوړ په ګیره کې تور رنگ صحیح نه دی خالص تورې بعد خالص تور چې لک سروالي تمایلې نو هغه خیر دی نو خالص تور دی نه استعمالي وجتنب السوادا د مسلم روایت دی باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث حسن صحيح ابو الاسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر یو شی دی سر یو کده ګيري یو شی دی با شیب هغه مطلق شیب ویلې دی هغه سری کاغه د ګيري جمعه او پر خدل جمعه کبه اختانو تویل کیږي جمعه هغه اختانو تویل کیږي ما سقط علی المنکبین یو وفردا وفرا هغه توي چې ذا وصل الى شحمه له اوزن یو لمه لما او جمعه لما لګه کمه د جمعینا جمعه چې د پهولو پرته لمه ته لګه اله چې د شحمت الاذنین نه راکته شي لګه او جمعه چې دا غ شحمت الاذنین یا د دینه بر شي هغه ته موفره نو هغه ته وفره وي او جمعه چې دی اختان دي تراور سیږي اله دې منکبینو تراور سیږي وسه د منکبینو نه مخکته یو کتر پراته لکه دلته چابل رسول راغلی نو هغه به بيخي ناجایز دي دا هغه د خزي اختانی حکم صحیح کیږي د سړو اختان بدون نه د سړو اختان اخري د جمعه د جمعه څه ته ویل کیږي چې له منکبینو تراور سي او کلمه دې پرې خو د هغه ټولو نه خري چې دغه نه بري د منکبینو نه بري او د شحمت الاذنین نه لاندې او وفراغ ته ویل کیږي چې هغه به چاته ورسیږي شحمت الاذنین ته ورسیږي لا او یا دغه نه بري عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم اسمر اللون اسمر چاته ویل کیږي چې بیخي سپین پوست هم نه یو سور پوست هم نه دا مونږ او تاسو چې دا مونږه اسمر اللونی غنم رنگي
وکانا شعره ليس بجعد ولا سبت. جعد داسې قطت ته ویل کېږي چې راټول لکه د سوډانیانو ویښتان، او سبت داسې ویښتان چې نیغ داسې تلي لکه د رومیانو، نو بلکې لږ شانته کو دغه پکې و، ماتوالی پکې و. اذا مشا کله چې به روانو، یتوکئ مانا یتمایلو الی قدام، مخې طرف ته به داسې مایلو، داسې نه چې سینه دې داسې راایستلې او داسې روان، نه، یتمایلو الی قدام، خپل مقصد طرف ته به مایلو. دا تک د عجز دی، او دا چې خېټه دې راایستلې او سینه دې راایستلې او مزل کې دا مزل مشي د چا دا د تکبر ده. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمع. د رسول الله د پاره اختانو د جمعې نه د پاسه یعنی د لیمیو قدر تا، ودون الوفره کته د وفرینا او د جمعې نه بره، نو کم اختانو لیمه وکړه. قال دا داسې نه چې ټول عمر، په بعضو کې وخت کې به وفره شوه، په بعضو وخت کې به لیمه شوه، په بعضو وخت کې به جمعه شوه. وبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكر فيه هذا الحرف. دا آخرنۍ جمله چې افتانې دومره وو، دا جمله چې وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعبد الرحمن بن أبي زناد ثقة كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. ترجل سرگ منزول إلا غب ولیکيږي ان يفعل يوما ويترك يوما، یو ورځ وشي او یو ورځ پرې خودلې شي، دې ته څه ویل کېږي؟ غیبه. نو سرګ منځول اره ورځ نه چې داسې ساعت کې ابتدایي کمرې لځي او بس سر پکې داسې منځې واري شیشې ته ودرېږي او سر پکې داسې منځې، د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. د هغې وجه دا ده چې زیادت ترفه دې ته وایي، ترفه زیات وخت ورکول خپل ځان جوړولو ته، خپل زینت ته، خپل ښایست ته ډېر وخت ورکول، په ځان ډېر مصرف کول، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې ډېر ځان له داسې وخت مه ورکوه چې همیشه دې شونډې سرې، سترګې دې تورې او مخ دې ښایسته، دا رومالونه دې اچولي او تقریرونه کوي، نو ښځې دې م ګوري، نر دې م ګوري، او تا ځان داسې ښایسته کړی، نو دا ترتیب صحیح نه دی. دونه وخت به خپل ښایست ته نه ورکوي، دومره به ځان په دې ښایست خپل کې مشغول نه ساتي. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الترجل الا غبا، معنا غب څه ته ویل کېږي؟ او که ضرورت دی شهره ورځ اوس نن دې ضرورت شو، سر دې پرون کې منځ کړی دی، خو نن بیا ضرورت دی، حاجت دی، ګڼ شوی دی، څه جاغ شوی دی، بیا کولی شي. ځکه نسائی روایت نقل کړی دی د ابو قتاده نه. ابو قتاده چې ووایي انه کانت له جمة زخمة، د ده دپاره جمه وه، زخمه معنا کثیر الشعر، جمه اختان و منکبینو ته رسېده، او کثرت الشعر زخمه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام زما د اختان ډېر ګڼ دي، یا ساتي جاخي، څه وکړم؟ فامره ان يحسن اليها، وی خیال یې ساته که نه، وان يترجل كل يوم، هره ورځ باندې ږمنځوه. نو چې ضرورت یې بیا هره ورځ هم ږمنځول پکار دي، خو چې ضرورت نشته دی او وخت دې ورکړی دی او ځان دې داسې ښایسته کړی دی او داسې ناست دي او داسې د ناوې په شان ته، نو دونه په ځان باندې خیال کول پکار نه دي. باب ما جاء فی الاکتحال، رانجه لګول، کحل لګول.